में तलबा इस्लाम तरफ ته دعوت ورکړي، اسلام صحیح تصور سټوډنټانو ته پیش کړي. نو مونږه دنه جواد حسین نه دا تپوس کوم چې صحیح تصور ورکړي د اسلام، نو آیا دوی څه فرقه پرستی طرف ته سټوډنټان رابلي، څه فرقه پرستی هغې پرچار کوي او که نه څنګه صحیح تصور څه مطلب دی، سټوډنټان کم طرف ته رابلي؟ پیمان به څنګه تاسو تپوس وکړه که نه، د هر پلیټ فارم ځانه چې کوم دی یو فرقه د هغې ځانه چې کوم دی یو منشور د هغې وي. اسلامي جمعیت تل به صرف او صرف د اسلام ترجماني کوي، اسلام چې کوم دی خپل سټوډنټانو ته ورکوي. دا د هر قسمه فرقه پرستۍ نه مکمل پاک تنظیم دی او د هر قسمه نسلي بنیادونو باندې چې موږ څومره تقسیم شوي وو د هغې نه چې کوم دی د اسلامي جمعیت تل به یو پاک تنظیم دی. د هر قسمه لساني تعصب نه او لساني په ژبې په لحاظ سره چې موږ څومره تقسیم شوي وو، دا پښتون دی او دا بلوچی دی او دا سیندی دی او دا کشمیری دی او دا اسلامي جمعیت تل به د دې نه پاک تنظیم دی. او فرقه پرستي کې چې کوم دا دیوبندی دی، دا پنجپیری دی، دا بریلی دی، دا اهل حدیث دی، دا نه، اسلامي جمعیت تل به د دې ټولو نه پاک تنظیم دی. اسلامي جمعیت تل به واضح موقف دی چې زمونږ الله یو دی، زمونږ رسول یو دی، زمونږ کعبه یو ده، زمونږ قرآن یو دی. نو موږ ټول چې کوم دی که هغه دیوبندیان یو، پنجپیریان یو او که اهل حدیث یو، که نور یو او که مونږ سیندیان یو، بلوچیان یو، پټان یو، هر څه یو، او مونږ ټول چې کوم دی رونه یو، مونږ ټول د یو بل څه چې کوم دی یو ځای یو. زمونږ کعبه یو ده، زمونږ الله یو دی، زمونږ چې کوم دی قرآن یو دی، زمونږ رسول یو دی، زمونږ به د قیامت په ورځ چې کوم دی حشر وي. او دا ټول چې کوم دی د اسلامي جمعیت تل به دا واضح موقف دی. دا د هر قسم لساني تعصب نه، د نسلي تعصب نه، د قوم پرستۍ نه او د فرقه پرستۍ نه یو پاک تنظیم دی. اسلامي جمعیت تل به د پاکستان هر طالب العلم ته چې هغه د هر مکتب فکر سره تعلق ساتي هغې ته وایي چې راځئ د امت چې کوم دی دا متحد کو، امت مسلمه چې کوم دی را بیدار کو، او زمونږ چې کوم اصل د اسلام تصور کوم چې د دین اصل تصور هغې طرف ته چې کوم دی موږ خپل کوشش وکړو. د اقبال اشعار هم دي که نه چې منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک. اور اقبال وہی چې فرقه بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہے. او بیا یو بل مشهور شاعر دی چې د هغه څه شعرونه دي دې سره لیکل دي که نه چې دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئی، اپنے اپنے مقصدوں سے اس لیے ہٹ گئی، اپنے اپنے مسجدیں ہے، اپنے اپنے پیر ہے، اور ترکشوں میں زنگ کائے سارے ٹوٹے تیر ہے، اور سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کڑے ہے، ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہے. مونږ اسلام یو دی، زمونږ قرآن یو دی، زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم یو دی، زمونږ الله رب معبود چې کوم دی یو دی. څنګه چې د دې نورو خلکو، د دې مغربي خلکو خدایان ډیر دي، څوک بت ته سجده کوي، څوک بل ته سجده کوي، څوک بل ته، خو هغه د اسلام خلاف بالکل یو دي. دغه شانتې مونږ لم زمونږ خو الله هم یو دی، زمونږ خو هر څه یو دي، زمونږ خو د مونځ طریقې هر څه یو دي. نو راځئ چې اسلامي جمعیت تل همدغه دعوت دی چې راځئ د دې فرقه پرستۍ نه، د دې لساني تعصب نه بالاتر د اسلام صحیح تصور نوجوانانو ته، یونیورسټیو ته، سکولونو ته چې کوم دی ورسو، او د امت چې کوم منتشر شوی دی او تقسیم در تقسیم شوی دی دا واپس چې کوم دی متحد کو.